پیغمبر الته مبعوث کا الته الله رب العالمین خپل کلام نازل کا هغه کلام چرته پروت دی وایا دلته پروت دی ان شاء الله د قیامت په ورځ باندې با د رب العالمین دربار ولګي تاسو بردي خلصري مولا او د دې ټوپۍ سري طالب او د زور ویني چې دا د نن موت ته دلته په مصلا ودرېږي زما او ستا په معاشره کې ما او تا مقتدیانو ته د ټول نه آسان څوک دی مولا کې نه مولا تاسو به اورېدلي چې د جومات نه کله امام په خفګان لاړ شي خلک وایي مولا مو وشړه حالانکه دا سوچ نه کوي چې خپل ایمان نه مې لاس ووینځل دې جانماز ته لږ وګورئ د دې جانماز سره نسبت د چارې د الله د رسول تاسو کې داسې څوک نډر شته او تکړه شته چې به دې جانماز لاړې توکي دا د الله د رسول مصله ده په دې مصله چې څوک ودرېده دا د الله محبوب دی دا د الله تعالی مطلوب دی دا الله ته خوښ دی د قیامت په ورځ باندې برده طاقت وویني خپکی ګونه یو خبره کوم که قار راته نشي په دې مقتدیانو کې یو نیم یي هغه سړی چې په کور کې د انډې د پخولو وسم نه کېږي او مولا ته به نیغ نیغ کېږي قسم دی دلته کې چې دا دننه کوم زړه دی که نه دا که کولاو شه تاسو به د چغې واورئ د مقتدیانو د لاسه زمونږ د علاقې لوی عالم تیر شوی دی مولانا غلام رحمانی رحمت الله علیه جنگی مولی صاحب باندې یادېده هغه به فرمایل ویل چې چاته امامتي حواله شوه د سره به د قیامت په ورځ الله حساب نه کوي ولې د سره مقتدیانو خپل حساب کړی دی ستاسو خیالي که نه مقتدیان وی علا بلا و برگردنی مولا شیر اعظم قاضی برگردنی مولا زما مسلمان ارورا ستا علا بلا با علمنم چه ستا زلو دن نپاکی تب بار قتل کے اور ازی پا ما پسی با موز تا ادری کے استا دا موز بمزا اللہ لرسوم نا دا موز دے اللہ لنرسوم بار بغلا کے را بشدل تب ادری گی پدی ازیر وقت پدی ازیر امام پسی خاص خود تعالی را دا موز خود ازا اللہ لنرسوم ستا آغا موز بزا اللہ لرسوم کہ کم موز تا دا حرام نپاکی غزالت نپاکی دا قتل نپاکی دا غلا نپاکی دا ڈاکی نپاکی دا بیعو دا سینا دا غٹ پلیتی نپاکی ستا آغا موز با اللہ لرسوم زبا بل سنکم دا قاتل او دا غلاجن او دا ڈاکمار او دا چوغل خور او دا طول منزون بزا اللہ لرسوم یاد ساتی خواہ ستاسو آغا منزبا دا اللہ در کے سم قابل چی دازے دا حرامو نپاکی کله چی دیزے کے حسد نہیں کینہ نہیں بغض نہیں دا یو بل برداشت کول وی زمنگ پختنو کے برداشت نشتا تاسو بوسوائی چی سنگا که چرته یو غریب سړی سعودي ته لاړه ملیشیا ته لاړه مسقط ته لاړه عمان ته لاړه او هغه غریب پلار له چرته پیسې راولېږلې پلار یې په یو ټرالي خښته راوړله لس پنځلس بوجۍ سیمټ یې راوړل زما د دې علاقو زما دا پښتون مسلمان د سود نه راځي د سود نه راځي داسې کې وګوره که نه نوی نوی مالدار شوی دی ای زما رورا تا ورځ په تام را روانه ده دا خو یو امانت دی دا خو یو سرکولیشن کوي نن چې ته په ده نه خوشحالېږي زما په دې رور باندې زما په دې مسلمان نه خوشحالېږي والله العظیم که په تا سبا څوک خوشحاله شي مسلمان کې سود نشته یا لکه مثال دا نوجوانان اکثر په دې موټر سایکل لږ تیز دي تاسو به اورېدلي نو چې کله دا
نوجوان په موټر سایکل تیز لاړ شي زمونږ دا مشران یو بل ته وایي کم دی نو سم سر د لاندې به راګیر ای مسلمانه دا خو ستا د یو مسلمان رور بچی دی که نه تا کې ولې برداشت نشته ښه اوس که د دقې نوجوان پلار ستا د بچي په باره کې دا ووایي ته به څه وایې تا کې به دا برداشت کله راځي یاره ته د خپل کور مخې ته بریکر جوړوه خیر دی که یو غریب مسلمان بریکر جوړ که ته نه برداشت کې زه په خپل علاقه کې د چا یو جرګې له تللی وم هغې د خپل کور د دې اوبو دا ناوې د یو بل کس کور ته داسې کړې وې بس غلطي دې شوې وه ما پسې راغی چې مولي صاحب ده ته ووایه چې دا ناوې به خپل کور ته واړئ مطلب بل طرف ته شاته بیا واړئ زه به ورته ووایم ذهن ته مې یو سوال راغی سړي نه مې تپوس وکړو مې دا راته ووایه چې دا ناوه په شین اسمان بهیږي که په باران کې بهیږي وایي په باران کې نو مې په باران کې خو اسم باراني نو خیر دی که نه یي دی پوهېږې که نه راته وایي نه جي نه بس دا لرې که مې صحیح ده هغه غریب خرچه وکړه او برې هغه اوبې ګیلکاران به پکې پوهېږئ هغه اوبې راواړولې د بده شامته د دې سړي په هغه بل لار وه ما ته وایي ده ته ووایه چې ما له لار راکړي هلکه مې دی لار غواړي وایي ورته ووایه چې ځان له هلیکاپټر والا پوهېږئ که نه که تا کې برداشت راغلی وی تا هغه د الله د رحمت اوبه برداشت کړی وی ته به یې پې نن پریښی وی دا خو د نیوټرن قانون دی چې د هر یو ایکشن خپل ریاکشن که نه وي نو ته به د هغه اوبه نه پرېږدې هغه به تا په لاره پرېږدي دا هم لا څه خبره ده یاره هغه ته مې فضیلتونه شروع کړه چې دا دی او دا دی او دا دی او دا هغه وایي یو صحیح چې زما په آخرت ښایسته کېږي ډېر بې غیرته پیسې دی دې په دې لاره ځي که نه ویې منله مقصد مې دا دی مسلمانه ځان کې برداشت پیدا کا بله واوره که د مالدار د بچي واده خیر دی خو که زما د غریب مسلمان د بچي واده و او هغه په کور کې معمولی تنبل وغږو استاد ته وایي مولوي هلکه تا کې احساس څه شو دې ته احساس وایي تا چې ټوله شپه ډیګونه غږول هغه څه نه و خو چې زما د دې غریب کره واده راغی په تا برداشت رانغی ولې څه چل دی بهرحال نن د مسلمان نه احساس ووته احساس 81 احساس پوهېږئ که نه احساس ما یو سړی لیدلی دی د 18 لک روپو ګاډی ورسره دی او د احساس پیسې اخیستې دي یو موبایل کې را سره پټوم شته دی خو نه ښیم درته موبایل مسج چاته ونه ښایي حالانکه دغه احساس خو د غریب کې د غریب احساس پیدا شي هغې سره مو کار نشته نو مسلمان نن د غفلت په خوب باندې اوده دی د سره د روجې قدر رانغی د سره د قرآن قدر رانغی